د ذوالحجې میاشت شروع کېدونکې ده د هغې څه مسنون اعمال دي. یو خو د ذوالحجې په دې 10 ورځو کې روجې ډېرې زیاتې ونیسئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د ذوالحجې د 10 ورځو د هرې ورځې روجه دومره زیات ثواب لري لکه انسان چې یو کال روجې ونیسي، یو کال روجې. نو د ذوالحجې دا 9 ورځې چې دي په 10مه ورځ خو ته روجه نشي نوې اختري، دا 9 ورځې د روجې دومره زیات ثواب لري د هرې ورځې روجې لکه انسان چې یو کال روجې ونیسي. او دا روجه د انسان د تیر شوي یو کال او د راتلونکي یو کال د ګناهونو کفاره ګرځي. حدیث مبارک کې راځي. بل نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارک کې راځي او فرمایل وی د ذوالحجې په 10 ورځو کې نیک اعمال دومره ثواب لري چې بل یو عمل هم دوره ثواب نه لري. بل یو عمل هم دوره. یو صحابي پکې تپوس وکړو وی د الله پاک پیغمبر ولې جهاد پکې هم دوره ثواب نه لري چې انسان جهاد کوي؟ دا د جهاد نم زیات ثواب دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی او د ذوالحجې په دې ورځو کې نیک عمل کول د جهاد نم زیات ثواب لري. ها یو صورت وی دی نبی علیه السلام وفرمایل چې یو سړی جهاد له لاړ شي د خپل مال سره او واپس نه مال راوړي او نه جان راوړي، معلوم د الله په لاره کې ولګي او جانم د الله په لاره کې ورکړي شهید شي، بیا پکې د هغه ثواب د دې نه زیات دی. نور نفس جهاد د دې نه زیات ثواب نه لري. نو دې ورځو کې نیک اعمال ډیر زیات کوئ. د ورځې روجه نیسئ او د شپې الله تبارک وتعالی ته ودرېږئ، د شپې عبادت کوئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د ذوالحجې د میاشتې دا اولنۍ 10 شپې چې دي دا هره شپه دومره زیات ثواب لري لکه څومره ثواب چې لیلة القدر لري. د لیلة القدر په شپه باندې چې د کم اعمال وکړل هغه څومره زیات ثواب لري، د ذوالحجې دا 10 شپې دومره زیات ثواب لري. نو هسې د لیلة القدر شپې دپاره موږ په رمضان المبارک کې شپې رونو که نه رونو؟ چېرې موږ باندې د لیلة القدر شپه پېښه شي، ښه شپه راته میلاو شي. او دا خو متعین دی، نبی علیه السلام فرمایي د لیلة القدر ذوالحجې دا 10 شپې د لیلة القدر هم ثواب لري، هره شپه هره شپه. نو د ورځې پکې روجه نیول او د شپې د الله عبادت کول د ذوالحجې په دې ورځو کې دا ډېر زیات لوړ ثواب لري. او دا رنګې په دې ورځو کې دا وظیفه ډېره زیاته کوئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د ذوالحجې په دې ورځو کې دا ورد ډېر زیات کوئ. لا اله الا الله الله اکبر الحمدلله. په دې 10 ورځو کې دا وظیفه ډېره زیاته کوئ. لا اله الا الله الله اکبر الحمدلله. دا په دې ورځو کې ډېره زیاته وایي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ثواب ډېر زیات دی، ډېر زیات. دغه رنګې د ذوالحجې دا 10 ورځې شروع کېږي نو د چا چې د قربانۍ اراده وي چې زه به قرباني کومه هغه د خپل نوکان نه کټ کوي او د بدن ویښته دې نه کټ کوي. خو دا مستحب طریقه ده، فرض او واجب نه دي. که چا وکړو ثواب یې میلاو شو، که چا ونه کړو ګناهګار نه دی. ښه زمونږ خلکو ګورې دا پاک پرزو ته رسولي دي، پاکې پرزو ته رسولي دي. هلکه ګورې چرته ویښته کټ نه کړي، نوکان کړ، ښه خبره ده کټ یې نه کړي، ثواب پکې زیات دی. خو که کټ دې کړه نو څه ګناهګارېږي پې نه، او نه دې په قربانۍ باندې څه اثر پرېوځي. زمونږ په خلکو په ذهن کې دا دي هغه ګیره پرېښودل واجب دي، نو هغه هېڅوک نه پرېږدي. ټیک ده که نه؟ او په دې ورځو کې به جامت غټ غټ کړي، مستحب طریقه ده، مستحب طریقه ده چې کټ یې نه کړي. خو دا ګیره خریل خو ګناه دی، دا خو ګناه دی. نو هغه به خرئ چې د قربانۍ اراده وي دا جامت په سپین سپین راوخېږي چې بیا دغه شي ځان نه به د وکاله هلک جوړ کړي د اختر په ورځ چاړه به پرې راوکاږي د قربانۍ نه وروستو. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ دا هسې ځان له خلکو یو کار رخ کړی دی. ها مستحب طریقه ده چې ونه شي، خو که چا وکړو نو ګورې په قربانۍ باندې څه اثر نه پرېوځي. ها نوکونه دومره غټ شوي دي یا د بدن ویښته دومره غټ شوي دي چې حد د حرامو ته رسېدلي دي. 40 ورځې وشو چې د صفایي نه ده کړې، بیا پکار دا ده چې صفایي وکړي. پکار دا ده اگر چې دا 10 ورځې شروع شوي دي بیا پکار دا ده چې څه وکړي؟ صفایي وکړي. بهرحال دا یو څو مسلې وي. بیا هغه خبرې چې قرباني په کومو څاروو کېږي، په کومو نه کېږي، په کومو غوره ده، په کومو ناغوره ده، انشاءالله پر روانه جواب د چا معمولي غوندې دا ووې یاره چې دا خدای یو دی او که نه ما ته لږ دلیل ووایه دا کافر شي. شک را
که چا ده وي چې یاره قیامت به راځي او که به نه راځي، جنت شته او که نشته، یاره لږ دلیل راته ووایه. د ده په قیامت کې او په جنت کې شک کو، دا د ایمان نه خلاص. که چا ده ووی چې یاره دوزخ شته او که نشته، ما ته لږ دلیل ووایه، نو صاحب دا مسلمان نه دی، کافر